طریقې سره خپل انتخابي کمپین زور شور سره دغه جاري دی. د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار د پبو تحصیل دپاره غیور خټک په ډاګ اسماعیل خیلو کې غټه پاور شو کړې ده او میا افتخار حسین هغې ته خطاب کړی. کوم عوامي نیشنل پارټۍ کوم امیدوار دی غیور خټک چې کله شامل شوی دی او ټکټ ورته میلاو شوی دی تیرګي صاحب انتخابي دغه ته راوتلی دی دنګل ته راوتلی دی دنګل ته چې راوتلی دی نو هغه خوشقسمتي ورته وایي چې هغه ته غټې جلسې هغه ته میلاو شوي دي. دې ته خو دی چې عوامي نیشنل پارټۍ کوم تنظیمي ډانچه ده دا د هغې کریډټ دی هم ورته ویلی شي وایي چې چېرته ځي نو هلته غټې جلسې دلته موجود وي. ایم پي چې تنظیمونه دي په دې بیلډ کې په دې بیلډ کې ډېر زیات مضبوط دي. میا افتخار حسین هم ورته میلاو دی. هغې وجه دا ده چې هلته میا صاحب دی نو میا صاحب چې دی نو هغه صرف په حلقې کې ناست نه دی هغه چې دی نو هغه پبي کوم تحصیل نظامت یا این علاقه هم هغه ورته وایي نو هلته میا صاحب پوره تنظیم سازي کړې ده. ولې چې میا صاحب خپله وقتاً فوقتاً په دې حلقو کې الیکشن ته ودرېږي نو هغه ته میا صاحب خپله ورکر پاتې شي اوس لوی قداور شخصیت دی هغه ته پته چې سیاست کې او به الیکشن یې لړاوی خپله لړاوی یا نور امیدواران ودرې لاندې بنیاد چې دی هغه جوړی بنیاد سوي یا تنظیمي ډانچه ده نو هغه تنظیمي ډانچې باندې توجه ورکړي په بي کوم علاقه چې د این ای پکې راځي نو هلته هغه بنیادي تنظیمونه چې دي جوړ کړي دي ورکران یې هلته الرټ کړي دي نو ځکه غور خټک ته دا یو خوشقسمتي او دا ښه دغه میلاو دی چې هلته مضبوط تنظیمي ډانچه ده هلته چېرته ځي نو هلته جلسو انتظام دلته مخکې شوي وي د پارټۍ ورکر چې یا جرنې خپلې جوړوي بینر خپلې جوړوي دا نورو خلکو کې چې موږ ګورو نو په هغې کې دا صورتحال نشته دی. او میا صاحب چې خپله جلسو ته ځي نو جلسې درنږېږي تنظیمونه میا صاحب سره مینه لري پته ده چې میا صاحب د ایم پي 90-88 نمبرې دغه کې پارټۍ لپاره قرباني هم ده میا صاحب خپل زوی ویللی دی خپل یو زوی دی ویللی دی اوس هم چې دی نو کولاو نشي ګرځېدی دا ټول سیاست دی وجه دی نور سیاستدان ایم پي ته وګورئ هغې دومره مشکلات کې نه دي بیا سه اوس هم سخت سکیورټي ګرځي په سکیورټي باوجود ډور ټو ډور کمپین نه دی دا ډېر مشکل دی هر کور ته ځي هر دکان ته ځي